د مکې مکرمه او د مدینه منورې په دې لار کې یو زنانه پاتې کېده، هغه ته به ام معبد وي. دا یو ډیر سخی زنانه و، مشر زنانه و. په دې لار به چې څومره مسافر تلک نه د ام معبد به د هغې میلمستیا کوله، د دې په کور کې به دمه کوله او دې به میلمستیا کوله. دا ډیره سخی زنانه و. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام ابوبکر رضی الله تعالی د ام معبد کور ته ورلو او دی بوډۍ ته وی موري مسافر یو زمونږ میلمستیا وکا، موږ د خوراک سکاک څه شی راکوږي یو مسافر یو. ام معبد دی بوډۍ ښځې ورته وی یاره زما سره خو نن د خوراک اړو څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه، نن خو ما کره کور څه شی نشته چې زه تاسو له درکمه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی موري کو پي هغه راکابه وسکو. هغه ورته وی لکه نوجوانه پي راکرم نن نشته بيزي تلی سهارا ته. نو چې نبی علیه السلام داسې وکتل کنه نو یو ټپه بيزه و داسې په ګوټ کې ولاړه وه نا جوړه وه. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی مورې د بيزې نه راله پي واخله کنه. هغې ورته وی بچیا دا خو نا جوړه ده، ټپه د کمزوري ده ځکه خو د بيزو نه پاتې شي د هغې سره تللی نه شي، او بل وچه هم د پي پکې نشته د سلنګه خو نه ده، نو نا جوړ هم ده وچه هم ده، په دې کې پي د کم طرفه دي. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل وی مورې ما ته اجازه شته چې زه دې پي واخلم. د ام معبد دا په خندا شوله، هغې دا وګڼله چې دا هسې نانجانه دي پوهېږي نه، دا پوهېږي نه نانجانه دي چېرته. هغه په خندا شوله وی زما مور او پلار دې په تا باندې قربان شي، ورشه خو اخیستی شي ترې واخله ترې. هغه خندا شوه که ته ترې اخیستی شي نو واخله ترې، دا خو ناجوړه ده وچه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام داسې یو لوښی راواغستو او هغه لوښي نه به وی 8 تنه مړېدل، 8 تنو چې به ترې پی وسکل نه 8 تنه به ترې ماړه شو. نبی علیه السلام هغې لوښي ته لاس کو او دغې بيزي په دې غولان ځای داسې لاس وال شروع کړو. نو کوم شي ته چې د نبی علیه السلام مبارک لاس ورسي نو په دې غولان چې نبی علیه السلام لاس والی شروع کړه که نه غولان د پوی ډکه شوه او بيزه ناجوړه وه، شخون وهلې هم شروع کړه. دا څاروی چې ناجوړه دی شخون نه کوي که نه، دا ناجوړه وه نو هغې زر زر شخون شروع کړه، غولان د پوی ډکه کړه. نبی علیه السلام په خپلو مبارکو لاس شروع شو، بيزه لوشلې شروع کړو، لوښی یې ترې ډک کړو. ام معبد ته وی ته پی وسکه، هغې لوښی په سر راوړ او مړه شو. ابوبکر رضی الله تعالی ته هم وسکه، هغه ته هم مړ شو. دوه ملګري سره نور هغه ته مړه شو او په اخر کې نبی علیه السلام چې لوښی په سر راوړ او په خپله ته مړ شو. دا خو 4-5 تنه و که نه، په لوښي کې پی سور راتلو د 8 تنو. ام معبد له نور پی ورکړو نو یې مورې دا کېده او دا سنبال که دا به دې پکار راشي، دا به دې پکار راشي. اوس ام معبد نبی علیه السلام ته سوال مینت وکړو تاسو مونږ کره پاتې شه، زمونږ کره نن شپه وکړئ. هغې خو ولیده که دا خو عجیبه نوجوان دی پاتې شه دلته شپه وکړئ. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمایل مورې مونږ ته لار پرته ده، مونږ به ځو، مونږ ته ډېر مزل پروت دی. نبی علیه السلام ابوبکر رضی الله تعالی د دې نه روان شو. اوس ماښام شو نو ابو معبد د دې ام معبد چې کوم خاون و هغه ماښام ته بيزي راوشړلې چې ګډې بيزي راوشړلې، ګوري اوس لوښی د پی ډک پروت دی. ای ام معبدو دا پی د کوم طرفه دا درله چا راوړي دي؟ دا هغه دا مطلب چې د مسافرو سره به په لاره تلو پی به جو دلته دې سره ښي وي دا پی کوم ځای و؟ نو هغې ورته وي دا خو ستا دې ناجوړې بيزي کړي دي، دا خو دې کړي دي. وي دا ته څه وایي؟ اوس چې بيزې ته وکړه بيزه ناجوړه نه ده، بيزه یو غرمټه ولاړه ده او غولان دې د پی ډکه ده. بیا نو هغې ورته وي ام معبد دا راته ووایه چې کړي دي څه دي؟ بيزه هم جوړه شوې ده، غولان هم د پی ډکه ده، لوښي هم د پی ډک پراته دي، دا څه قصه ده؟ ام معبد ورته وي یو نوجوان هلک دلته میلمستیا له رالو، زمونږ کور کې هېڅ شی نه و او هغه د بيزي په غولان چې څنګه لاس وخو بيزه هم جوړه شوه او دغه یې پی د غولان چې بیا هم د پی ډکه ده. خاون یې ورته وي د دغه هلک به راته لږ صفت بیان نه کړي، څه حلیه راته بیان کړي د شکل صورت نه څنګه جوړو، دا څنګه هلک و؟ ام معبد ورته د نبی علیه السلام حلیه ذکر کړه چې داسې داسې هلک دی، داسې شکل صورت یې دی. ابو معبد پوه شو وی کو الله مې نه خطا کوي که نه، دا هغه د مکې د قریشي خاندان هغه هلک دی، هغه د پیغمبرۍ دعوی چې کړې ده. ظالمې تا یې سارو نه، ستا نه لاړو تا یې سارو نه. ما ورته ډېر وي خو هغوی ما ته وي چې مونږ ته لاره پرته ده مونږ ځو. وي دا هم هغه سړی دی چې کوم د مکې نه راوتی، دا هم هغه هلک دی چې کوم د مکې نه راوتی دی او قسم په الله زه به پې ایمان راوړم. ام معبد هم مسلمانه شوله او خاون هم څه شو؟ مسلمان شو، دواړو ایمان راوړو.